قرب وقار احمد سواتی دا ټیم چې دی په داسې ځای باندې موجود یم چې مونږ وګورو یو طرف ته د ټول ملک کې چې دی لاکډاون دی کرونا هغه وبا ده خو بل طرف ته زما ډېر غټ خواهش و چې تاسو ته ټوریزم ایریا چې دی هغه ټورست سپاټ چې دی هغه په دې لاکډاون کې چې دی هغه وښیم چې تاسو ته چې هم مزه درشي دا ټیم چې دی موجود یم په دې ایریا کې روان یو ملم جبې ته چې د هغه لارې چې دی به تاسو ته ښیو چې په دغه لارو کې یا دغه شینوالی چې دی د دغې نه به تاسو ته چې دی مزه به تاسو ته در رسي زموږ د سکرین په شیشه باندې چې دی تاسو ته په دغه ځایونو سیرونه کوو تاسو چې دی په کورونو کې ناست یې خو مونږ به تاسو ته د مختلف ځایونو سیرون چې کوو او زموږ روډ چې دی روډ یو ولیدو چې ملم جبې ته مونږ روان یو د ښکلې ښکلې مناظر چې دی دا تاسو ته ښیو خو دغه یو انټرسټینګ خبره دلته دا ده چې دغه کلی تاسو لیدی شئ د کیشوره کلی دی زما په شا باندې دغه کیشوره کلي کې تاسو ګورئ چې دغه کورونه چې دي د خلکو چې دی خپل کورونه چې دی مختلف رنګونو باندې چې دی هغه یې رنګ کړي دي مختلف رنګونه یې د کورونو له ورکړي دي ډېر زیات ښکلی ښکارېږي ډېر یو انټرسټینګ مناظر چې دی هغه مونږ ته ښکارېدی شي په دې کې چې دی هغه زه انټر شوم ګورئ چې رنګونه مختلف رنګونه چې دی هغه ورکړي دي د کیشوري کلي د خلکو دغه کورونه چې دی مختلف رنګونه ورکړي دي ډېر زبردست مناظر چې دی هغه ښکارېږي مخکې به موږ دا ټیم چې دی مونږ روان یو په ټریک باندې چې ډېر مزیدار ټریک دی زه تاسو ته ټریک هم ښیم تاسو کتلی شئ چې یو ډېر بهترین ټریک دی بهترین ټریک دی او دا زموږ د مشران چې دي هغه هم دلته ناست دي تپوس پې کوو سره څه وایې ښکلي ځای ته راغلي یئ یاره وقاره دونه زبردست ځای دی په ایمان مونږ خو د کرونا هسې ټینشن یعنې کړي وو اورې ټینشن حکیم صاحب ټینشن دې ختم شو که نه دی زه خو په خپله ستاسو د برکته جي لس 12 کاله پس رالم ګورئ تاسو بهترین ټریک دی دا د ملم جبې سره خواته سایډ ته دی او دا بوټي هم تاسو لیدی شئ چې یو بهترین ونې دي شینوالی هم دی په ټریک باندې زه روان یم او ډېر بهترین ټریک دی کتلی شئ تاسو چې د ډېر لاندې نه مونږ بلندۍ طرف ته روان یو تاسو ته به دا مناظر چې دی هغه به هم ښیو یو د مرغو اواز دی ونې بوټي هم دی یو نیچرل ماحول دی زه به په بره باندې تاسو ته به هغه مختلف مناظر چې دی هغه د دې علاقې او د دې بوټو او د دې ونو بوټو او د دې هر څه چې دی هغه به درته ښیو په ټریک کې بهترین ځای دی تاسو لیدی شئ حکیم صاحب لږ راځه که نه مخې ته چې د خلکو ته دا مناظر وښیو او زه خو ستړی شوی نه یم خو بیا هم ستړی شوم لږ ډېر دې سره ورسېدم لږ مې ځان چې دی هغه ریلیکس کو خو دا بهترین ځای دی ځکه چې په دې ځای زه ناست یم چې هر طرف ته ښکارېږي هغه طرف چې دی ګورئ دا چې دی ټوټلي چې دی دا ځنګل دی او دغه ونې دي پکې خشنې شنې ونې دي بهترین اوازونه پکې چې دی د چرچڼو او د مختلف قسمه دغه چې دی د برډز د هغوی چې دی اوازونه راځي لاندې مونږ کتلی شو چې دا پیسي هوټل دی او سیمسنګز سکي ریزارټ دی دا هغې طرف ته که مونږ وګورو نو هغې طرف ته چې دی دغه ګرین ویلي ده د دغې نه هلته بهترین لوکیشن دی موسم هم چې دی ډېر زیات ښکلی دی لاندې چې دی په کلیو کې او په ښارونو کې چې دی لاندې د
ګرمي ده ډېره زیاته، خو دلته چې دی هغه ډېر زیات بهترین موسم دی. پاک سو زه به مخکې ځکه چې دا ټریک چې دی مونږ ته پروت دی، دا بهترین ټریک دی، روان یو دې ټریک باندې به مخکې ځو. حاکم چې دی حکیم صاحب را سره چې دی هغه په دې ټایم را روان شو. حکیم صاحب څه ویل غواړې؟ موږ خو دا ویل غواړو چې د الله تعالی د کاریګرۍ حسن دی، جی د الله تعالی د قدرت کرشمې دي، او انسان دې دلته راشي او د الله تعالی د قدرت په ځان کې جذب کړي او دا فطري نظارې چې کوم دی د دې سیل وکړي او ځان خوشحاله کړي او د الله تعالی وحدانیت طرف ته، د الله تعالی قدرت طرف ته د هغه ذهن لاړ شي او خپل رب الله یاد کړي. ګورئ دا شینوالی چې دی تاسو وینئ، مونږ راوختو خو اسانه لاره هم نه ده، ډېره خطرناکه لاره ده. سر څه وایې لارې ته ډېر یو مونږ کوم ټریک ته چې خېږي دا بلکل ولاړ ټریک دی. اوس هغه ځای ته مونږ ځو چې کوم ځای د سوات او د شنګدې باډر دی. ګوره وقاره چې کوم ځای ښکلی یا به ګران وي، هغې ته به تلل ګران وي. چې جنت ته ځې که نه نو هم لږه به دوزخ به اوړي، نو ځکه به جنت ته ځې. نو ګوره جنت دی، نو موږ هم په دې ګرانه لار ورته ځو ګورو. نن موسم هم ډېر زبردست دی او موسم که زبردست دی نو لکه هغه صرف او صرف د دې ونو او بوټو د راسه چې دی هغه دا موسم چې دی زبردست شوی دی. بل غټ کار دا دی چې دا ټریک یې جوړ کړی دی، ټریک یې جوړ کړی او ډېر بهترین ټریک دی. مخکې به خلک خطو په دې غر به خطو، ځکه زه خو ګرځېدلی یم په اسلام آباد کې، په لاهور کې، په ټول ځایونو کې بهترین ټوریزم سپاټ ته تللی یم، ناران کاغان ته. خو دونه ښکلی ټریک چې دی هغه ما چېرته نه لیدلی. یو خو دا دی چې ډېر پلن ټریک دی او بل دا د سټریپ بای سټریپ یې جوړ کړی ډېر زبردست دی. په دې کې خلک چې دی ستړی کېږي. دا کوم هغه ټریک چې دی هغې کې مونږ روان یو، خو یو بهترین ځای چې دی هغه مونږ ته دلته میلاو شو. د بهترین ځای کې به زه لږ ارام هم وکړم، کښېنم به، تاسو ته به یې هم وښیو. د لرګي نه چې دی دا ځای جوړ شوی دی او ډېر یو بهترین ځای دی. د ټریک چې دی هغه ختم شو، مونږ له پاسه سر ته چې دی هغه راورسېدو. ډېر مزه یې وکړله، ډېر خوند یې واخیستو. تاسو به هم اخیستی یو طرف ته که د کرونا هغه ټینشن دی یا لاکډاون دی، او بل طرف ته مونږ تاسو ته په سکرین باندې چې دی دا بهترین ځایونه وښول او بهترین ځای په ځای ټوریزم سپاټس وو پکې، ټریک وو پکې، غرونه وو پکې، لړه وو پکې. اوس هم چې دی تاسو که کتی شئ لړه چې دا مکمل لړه چې دا هغه ځي او راځي، خو ډېره زیاته چې دی هغه مزه کوي. امید لرم چې دا پروګرام چې دی دا به ستاسو ډېر زیات خوښ شي. لا بل پروګرام پورې خپل کوربه وقار احمد سواتي ته اجازت ورکوئ. د الله په امان.